تاسو دروغ وایئ. اسباب او پنځه وجوهات ذکر کوي. تاسو دروغ وایئ، تاسو ایمان نه دی راوړی، تورات هم تاسو نه منئ. وهو الحق یو مصدقا لما معهم ذا قل فلم تقتلون انبیاء الله 3 ولقد جاءكم موسى بالبينات 4 واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 5. دا پنځه اسباب او وجوهات ذکر کوي چې دینه معلومیږي تاسو ایمان نه دی راوړی، تاسو دروغ وایئ. او بیا ورپسې شپږم خطاب ذکر کوي او دا تقسیمه ده د تقسیمو کتابونو او دې کې د هغه خلاصه بیانوي چې تاسو کې ډېر زیات خباثتونه دي او د هغې خلاصه دوه څیزونه دي، یو شرک او بل د قرآن نه یارات. یو خباثت تاسو شرک دی، تاسو د ښې بندګي کړې وه، د ښې عبادت کړی او بل خباثت تاسو د قرآن کریم نه یارات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او کله چې وویلې شي دوی ته ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې رالېږلی دی الله. کله چې وویلې شي دوی ته ایمان راوړئ په قرآن، قالوا نو دوی یهود وویل نؤمنو موږ ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب انزل علینا چې رالېږلی شوی دی موږ ته هم تورات کتاب راغلی دی او موږ په هغې ایمان راوړی دی. موږ تورات منو. کله چې دې ته وویلی شو چې تاسو ایمان راوړی په قرآن باندې، نو دوی وایي موږ ایمان راوړی دی تورات باندې. ویکفرون بما وراءه او انکار دي بما د هغې کتاب وراءه چې سوا د تورات نه دی. دوی صرف تورات مني او د تورات نه ماسوا چې څومره کتابونه دي قرآن، زبور، انجیل هغه نه مني. ویکفرون بما وراءه او انکار دي د هغې کتاب وراءه چې سوا د تورات نه دی. ورا په معنا د شا هم راځي، په مخکې هم راځي، دلته کې معنا سوا ده. دې ته وویلی شو چې تاسو قرآن ومنئ، قرآن باندې ایمان راوړئ. دوی وایي چې موږ خو صرف تورات منو او د تورات نه ماسوا بل کتاب نه منو. دا هم دې دروغ و چې موږ صرف تورات منو او تورات باندې ایمان راوړئ. وهو الحق اوله وجه وهو الحق دا قرآن حق دی. دا قرآن خو رښتینی کتاب دی. تاسو په خپلې دې وینا کې چې موږ تورات باندې ایمان راوړی دی دروغ وایئ. ځکه که تاسو په تورات ایمان راوړی نو تاسو په قرآن باندې هم ایمان راوړئ. که تورات منزل من الله دی نو قرآن هم منزل من الله. تورات منئ او قرآن نه منئ. که تورات الله رالېږلی دی نو قرآن کریم هم الله رالېږلی دی. که تاسو تورات ته حق وایئ نو قرآن هم حق. د الله یو کتاب منئ او بل کتاب نه منئ نو دې نه معلومه شه تاسو دروغ وایئ. اقول تاسو باطل. وهو الحق دا قرآن حق دی، رښتینی کتاب دی. دویمه وجه مصدقا لما معهم دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغې احکامو معهم چې دې سره دي. دا قرآن خو مصدق دی، دی د تورات د احکامو تصدیق دی، دی د تورات د احکامو موافق دی، دی د تورات د احکامو په شان دی. که تورات کې حکم د تورات بیانوي، که تورات کې رد د شرک دی نو دی هم رد د شرک دی. کوم احکام چې تورات کې ذکر دي هغه قرآن کې هم ذکر دي. نو یو منئ او بل نه منئ خو معلومه ده تاسو دروغ وایئ. وهو الحق دا قرآن حق دی مصدقا لما معهم موافق دی د تورات، تصدیق کوونکی دی د تورات. قل فلما تقتلون انبیاء الله دا درېیمه وجه ده چې تاسو دا وینا چې موږ په تورات ایمان راوړی دی دا قول باطل دی، دروغ دی. قل ووایه پیغمبره فلما تقتلون انبیاء الله. تقتلون دا د مضارع صیغه ده، د دې معنا مستقبل راځي لیکن مخکې ورپسې راځي من قبل نو معنا به د ماضي کېږي. فلما تقتلون فلما قتلتم تقتلون د قتلتم معنا کې ده. قل هو یا پیغمبره فلما تقتلون انبیاء الله ولې وجل تاسو انبیاء د الله من قبل مخکې. دا درېیم سبب دی، درېیمه وجه ده. که تاسو تورات باندې ایمان راوړی نو تاسو انبیا نه وژل، ځکه قتل د انبیاو تورات کې هم منع. د انبیاو وژل خو لویه ګناه ده، حرام کار دی، تورات کې منع. تاسو څنګه تورات باندې ایمان راوړی، څنګه دروغ وایئ. قل فلما تقتلون انبیاء الله ووایه پیغمبره نو ولې تاسو وژل انبیا د الله من قبل مخکې ان کنتم مؤمنین که تاسو یې رښتیني. که تاسو په خپلې وینا کې رښتیني یئ نو تاسو ولې انبیا وژل، یا تاسو مشران ولې قتل و قتال کو انبیا ولې وژل. معلومه ده تاسو دروغ وایئ، تاسو ایمان نه دراوړئ. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ابھی ہم اردو میں بھی اس کا ترجمہ کریں گے.
اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو کمنٹ میں جواب دیا کریں۔ ابھی آگے ویڈیو قرآن کے ترجمے پر دیکھیں، انشاءاللہ ابھی اردو میں بھی جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں کو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس کے اوپر، انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ پاک نے، قالو یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نؤمنو ہم نے ایمان لایا ہے، بما اس کے اوپر، انزلہ جو ہم لوگوں کو نازل ہوا ہے، علینا ہم لوگوں کو، علینا ہم لوگوں جو ہم لوگوں کو نازل ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہیں جو ہم لوگوں کے پر جو ہمارے پاس پہلے نازل ہوا تھا اس پہ ہم نے ایمان لائے، ابھی جو نازل ہو رہے ہم اس سب سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھو پھر جب تم نے ایمان لایا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر کس کا سجدہ کر رہے ہو؟ یہ کتنا ظلم ہے۔ یہ تم نے ایمان لایا ہے، کیا تمہاری کتابیں جو آپ کو نازل ہوئی تمہیں یہ دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ناچو، دین میں ناچو، ایک دوسرے کے اوپر روپیاں جو ہے نا چھٹکاؤ؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سے نبی، کس کتاب میں یہ آیا ہے کہ تم ناچتے رہو یہ دین ہوگا؟ تو یہ اپنی طرف سے دین بنایا ہوا ہے۔ گائے کا سجدہ کرنا، قبر کا سجدہ کرنا، کتنا ظلم ہے یہ۔ ہم نے ایمان لائے۔ ابھی آگے دیکھو، هو الحق مصدقاً، هو الحق حالانکہ وہی حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام، فلما تقتلون پھر تم لوگ کیوں قتل کرتے تھے؟ تم کیوں قتل کر رہے تھے انبیاء اللہ پاک کے انبیاءوں کو کیوں قتل کرتے تھے جب تم لوگوں نے ایمان لائے؟ من قبل پہلے، اس سے پہلے جو تمہارے پاس جو آیا تھا اس کے اوپر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم سچ ایمان لائے ہو، اگر تم سچ ایماندار ہو اور تم نے ایمان لایا ہے تو پھر اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو کیوں چھوڑتے تھے؟ تو یہ ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو کمنٹ میں بتایا کریں، اور یہ سیکھیں گے اور بھی انشاءاللہ دم وغیرہ سیکھنے کا جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ خوش رکھے۔